السلام علیکم ملګرو جنید خان ما په دې ویډیو کې به تاسو له زه د امیزون اف بی ام پورا ماډل خیمه جی اډر راغلی په سکرین د لخکاری اوپن اډر وګورئ یو اډر راغلی دی دا اډر اف بی ام باندې راغلی دی جی اف بی ام کې په پروډکټ باندې اډر راغلی دی دا به زه څنګه اوس سکیجول کوم بیا به د امیزون گاډي هم راځي د دې پیکینګ بدل زه هم په دې ویډیو کې خیم چې پیکینګ څنګه کیږي د دې اډر بیا به د امیزون گاډي راځي او د اډر به زه د امیزون گاډي ته هم ورکوم به زمانه پک کوي او کسٹمر ته به امیزون ولا ریسیو کوي جی کسٹمر ته به امیزون ولا ورکي نو ویډیو مکمل وګورئ یو ډیر انټرېسټینګ ویډیو ده داس ویډیو به تر اوسه پورې داس انفارمیشن به تر اوسه پورې تاسو سره چا هم نه شیر کړي ډیر په ساده الفاظو کې ډیر په اسان الفاظو کې مو په اف بی ام ماډل باندې کمپلیټلی پویم جی په سکرین د لخکاری اډر راغلی د اډر قیمت چې کم دی هم تاسو له په سکرین باندې ښکاري 73 درهم د دې قیمت ته جی او اوپن اډر تاسو له په سکرین باندې ښکاري دلته اکشن کې هم تعالی خای چې دستا اډر مطلب راغلی او دا ته اکشن دلته هو وختي شو کولو خو اوس نشو کوي ځکه چې دا یو ځل ما چک کو چې کله تا چې کړنی دلته اکشن کې تعالی خای دا ګوره 0 دی دلته بیا تعالی 1 خای چې مطلب ته په دې باندې اکشن واخله اوس اوپن اډر راغلی په دې باندې تاسو دلته کلیک کول شئ او ګوره سیلر فولفیلډ انشپډ لا شپ شوی نه دی اوس په داز سکیجول کوم دلته نیم کول شئ او دینه علاوه تاسو دلته د مین مینیو بره په درو ډاټ باندې را درې لکري چې کوم دی په دې کلیک کړئ دا مین مینیو ده او د کې اډر باندې راشي او اډر باندې منیج اډرز باندې کلیک کړئ جی اډرز کې چې کومه مینیو ده منیج اډرز باندې به تاسو کلیک کړئ نو دا به تاسو اډرز لاړ شي جی دا ګوره جی دې ځکه به تاسو په انشپ باندې کلیک کړئ ګوره انشپ چې کوم دی 1 دا ګوره په سکرین د لخکاری انشپ ورسره لیکل دی او سکیجول اډر ورسره هم لیکل دی چې بره کوم په سکرین د لخکاره شي پروډکټ چې کوم دی ما هایډ کړی دی دا ګوره سکیجول اډر ورسره راغلی دی جی پیکینګ سلیپ چې کوم دی هغه هم دلته نه ته پرنٹ کولی شي په سکیجول اډر باندې به زه کلیک کوم جی په سکیجول اډر باندې ما کلیک کو دی کې به تاسو ښکته راشئ جی دې ځکه دا ګوره دی پورا انفارمیشن لیکلی ویټ یې څومره دی ډایمنشن هم لیکلی شوي دی او دلته تعالی ښایي چې سکیجول پیک اپ مطلب ته پیک اپ چې کوم دی خپل سکیجول کا ټایم واخله ګیټ سلاټ باندې به کلیک کوئ جی ګیټ سلاټ باندې کلیک کولو نه پس په ښکته راشئ تعالی وایي چې په سویم تاریخ باندې ته دا مطلب شپ کول غواړي په سویم تاریخ باندې چې د امیزون ګاډي راشي او د ستا د اډرس نه ریسیو کی ټایم هم در دلته شته نو چونکې 2 نواله چې پورې ز فري ما نو 2 نواله چې پورې یو سحر 10 نواله تر غرمې 2 پورې دی او بیا غرمې 2 نواله مازیګر شپږ پورې ټایم دی نو مازیګر غرمې 2 نه مازیګر شپږ پورې ما ټایم سلیکټ کوم او تاریخ چې کم دی 5 اکتوبر ما سلیکټ کو سبا نه ورځ چې کم دا ما ول ورکه چې سبا دی راشي نن 4 اکتوبر د سبا ورځ ول ما ورکه چې سبا د گاډي راشي 2 نواله چې پوري او معنا دي دا اډرس چې کوم دی زما د اډرس نه دی پک کې او کسٹمر ته دی ورسېږي په سکیجول پک اپ باندې ما کلیک کوجی اډر چې کوم دی سکیجول شو دا وګوره اډر آی ډی دا او پرنٹ اوس په دې پرنٹ باندې کلیک کړئ نو دا ستا شپینګ لیبل دی دا هغه لیبل چې کوم به ته د اډر د پاسه لګیږي په دې پرنٹ باندې به کلیک کوم دا ګورئ دا په سکرین باندې تاسو له ښکاره شو لګونټې دا به دلته چونکې ما سره د لیپټاپ سره پرنټر نه دی کنیکټ دا وګوره دا لیبل دی دا زوم کیږي نه کینی ما بدل خولو دا چې کوم دی دا به زه د اډر د پاسه لګوم ویډیو لګم مکمل چې تاسو کوی تاسو خپل پته ولګی چې دا څنګه د پاسه لګوم دا به زه سپرنټ کوم جی دا بدل تنه ځان سره سیو کوم دا دی سیو اس پی ډی اف باندې ووم نو دا به زما دی لیپټاپ کې سیو شي په سیو باندې ما ښکته کلیک کو دا زما لیپټاپ کې سیو شو چونکې ما سره پرنټر نشته دی پر ډاونلوډ کې زه سیو کوم پرنټر ما سره نشته کیندل تنه ډایرکټ هم ته پرنټ کول شم دا به زوس یو اس بی کې یا په ایمیل باندې پرنټر شاپ لو لګم ملته به غماله پرنټ کی هغه نه به پیج راوالم او په اډر د پاسه سنگل لګوم هلوم دی ویډیو کې خم یو دا دی چې یو دا به تاسو پرنټ کوي یو دین علاوه واپس چې تاسو کله منیج اډر لراشي دا اوس شپ شو الریډي انشپ نه لاړو وته اور چې کم دی مطلب وختي دی چې انشپ 0 اوس دا چې کم دی دا براغلی وی دی زله سنت لبراغلی وی زکه وګورل ته ول لیکل دی ویټینګ فار پیک اپ مطلب دا چې کله دلته نه تا نه اوچت کی کنه دا پروډکټ چې کله رستا اډرس نه اوچت کی نو دلته به لیکل شي پکډ اپ چې کله کسٹمر ته ډیلیور شي نو بیا به ورسره لیکل ډیلیور ټو کسٹمر اوس دا وګوره زیاړ دی چې کله کسٹمر ته ډیلیور شي دا بیا گرین شي دا بیک گراوند به گرین شي شین کلر کې به شي او ډیلیور ټو کسٹمر به لیکل شي اوس ویټینګ فار پیک اپ ته سبب چې کله دا مانه ریسیو کی کنه چې کله امیزون گاډي راشي څنګه مانه اډر ریسیو کې به سکین کې څنګه سکین کې دلته به ډایرکټ راشي اډر سټیټس لاندې به لیکل شي پکډ اپ صحیح شو جی دین علاوه چې کم پرنٹ پیکینګ سلیپ ته کدا تاسو مطلب دا اډر سره دن نه ګیروي چې کله تاسو اډر پیک کوئ کنه نو که شاپر کې پیک کوئ د امیزون چې کم شاپر وي نو کای کې پیک کوئ یا هغه نه علاوه که تاسو ډبی کې پیک کوئ نو دا پیکینګ سلیپ چې کم دی دا به تاسو دا وګوره دا پورا پیکینګ سلیپ ته دی
نو دا به تاسو بیا هغه کې دنه مطلب دا پیج چې کوم دی تاسو به دنه آی کې پیک کوئ او بل مې چې لډوم باندې خولو نو به تاسو بهر پیک کوئ زه درې دلته ما ځان سره ډاونلوډ کې سیو کو ډاونلوډ کې به زه تاسو لو خېم چې دا ډاونلوډ کې مال راغو دا چې کوم دی دا به د آرډر د پاسه لګي جی د آرډر د پاسه به دا پرنٹ ډاکومنٹ چې کوم دی دا به د آرډر د پاسه لګي صحیح شو جی د کې دا انفارمیشن به زه هاید کوم ځکه پرسنل انفارمیشن دی انفارمیشن ما بره هاید کو دا د هغې کم پیکینګ سلیپ ته چې څنګه امیزون ګای راشي دا بارکوډ به سکین کی دا څنګه سکین کی نو ډایرکټ په دلته مال راشي پکټ اپ صحیح شو جی دا خو دا وشو جی اوس دا دلته نستا کاته ختمه شوه اوس پته چې دا کم تا دلته نه را پرنټ اوټ وایستو دا به توس پرنټ اوټ کې خپل پرنټر در سره په هغې به پرنټ کې خپل در سره نی نو په بازار کې به پیک کې اور پیک سوري پرنټ کې او پرنټینګ نه پس په بیا دا ته څنګه پیک کې راځي اوس هغه طرف لزو چې پروډکټ پته څنګه پیک کې اور ګاډر چې راشي به څنګه ستانه پروډکټ چتای پوره د لخه خاجی دا ګورئ امیزون اف بی ام آرډر څنګه پیک کیږي چې دا ګورئ آرډر الریډي ما شاپر کې بند کړی دی ډېر ملګري د دې شاپر حوالې سره تپوسونه کوي چې دا کم ځای میلاویږي نو دا امیزون والا بالکل فری ورکوي دا چې کله د ستاسو ډومبنۍ آرډر راشي که نه په اف بی ام باندې نو تاسو سمپل شاپر کې پیک کوي اور د امیزون ګاډه چې راشي نو ایله به ووایي ای بدله دا شاپر یې درکړي دې کې دوه قسم P1 P2 P1 چې کوم وی وړوکی شاپري P2 چې کوم وی غټ شاپري غټ آرډر د پاره دا اوس وړوکی P1 شاپر دی دا وګورئ جی آرډرز الریډي ما دنه پکې ګیر اور په دې پیج باندې دا بارکوډ لګېدلی دی اور د کسټمر ایډریس پې لیکلی دی اور زما ایډریس پې لیکلی دی جی نو دا بارکوډ والا پیج به تاسو د دې شاپر د پاسه بهر په ټیپ باندې ولګوئ تاسو لږ اوس ویډیو کې ښکاره شي چې زه څنګه لګوم جی بارکوډ چې کوم دی دا د امیزون دپاره هغه یې سکین کوي چې څه ټایم تا نه آرډر پک کړي نو چې دا سکین کړي نو د ستا په امیزون اکاونټ باندې شو شي چې دا آرډر د ستا نه پک کړی شو بیا چې کسټمر ته ډیلیور شي د ستا په امیزون دوباره بیا سکین کوي په دې دا مختلف بارکوډز دي نو هغه یې دوباره سکین کړي نو ستا په سیلر اکاونټ کې شو شي چې آرډر کسټمر ته ورسېدو جی بره پې زما ایډریس دی بیا د کسټمر ایډریس دی دا د امیزون چې کوم ډیلیوري سروس دی د هغې دپاره دی چې دا په دې ایډریس باندې دا آرډر ډیلیور کړي دا وګوره سمپلی په ټیپ باندې دا ما د دې د پاسه ولګولو کوم سکاچ ټیپ دی په سکاچ ټیپ مې د پاسه دا بارکوډ پیج چې کوم دی دا ایډریس پیج چې کوم دی دا ما دې د پاسه ولګولو یو دې سره بل پیج میلاویږي هغې له انوایس ویلی شي مطلب په هغې پوره پرایس وي په هغې پوره ډسکرپشن وي د آرډر نو هغه دې آرډر سره به تاسو دننه ګیروئ اور دا سیکنډ پیج چې کوم دی دا بارکوډ والا پیج اور ایډریس والا پیج چې کوم دی دا به تاسو د آرډر د پاسه بهر په ټیپ باندې ولګوئ جی چې څوک آرډر ډیلیور کوي دپاره هم اسانئ اور بارکوډ سکیننګ دپاره هم اسانئ جی دا سمپل پیکینګ د دې کې څه راکټ ساینس نشته آرډر پیکینګ نه پس سبا ګورئ مازدیګر ټایم کې ما ټایم ورکړی او ګاډی راغو د آرډر دا دی اوس امیزون ګاډی هغه د مخامخ ولاړ دی دا تور ګاډی دی امیزون پې لیکلی دی زه اوس ورجوختېږم جي تاسو له به ښکاره هم شي دا آرډر به اوس زه دله ورکړم دا وګوره امیزون ګاډی دی دی به یې زما نه واخلي اور کسټمر ته به یې دی سبا ډیلیور کوي چې خلک خپل پروسس پې وکړي جي